बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په تیر شوي کلاس کې مونږ کنډیشنل فارمیټینګ باندې واس کړو او نن مونږ چې ټاپک کوم سلیکټ کړی دی هغه مونږ سلیکټ کړی دی په ایکسل کې ټیبل ډیزاین زما نوم شمشاد دانش دی او تاسو ګورئ دانش ټیکټر د ټیبل ډیزاین لپاره به زه راشم زه به ایکسل فایل اوپن کړم ایکسل فایل چې اوپن کړم ما سره ډیټا جوړه کړې ده د خپل ټیبل لپاره او دلته زه راشم مونږ سره په سټایل کې فارمیټ ایز ا ټیبل دی د هغې لپاره به زه دا ډیټا لږه زوم کړم چې تاسو ته ښکاري فارمیټ ایز ا ټیبل کلیک کوم دلته نه به زه د ټیبل یو سلیکشن وکړم څنګه چې زه دلته د ټیبل سلیکشن وکړم دلته ماته یو رینج ښکاره شي دلته به کلیک کوم دا رینج به ختم کړم او زه به دلته نه خپل رینج ورکړم دې سیریل نمبر نه به سلیکټ کړم او داسې دا ټول به زه سلیکټ کړم او ما د ټیبل یو رینج ورکړو په دې ټیبل کې که تاسو خیال کړئ په دې کې دا بی نه چې مخکې کوم ډالر ساین لګېدلی دی یا فور نه چې مخکې کوم ډالر ساین لګېدلی دی د دې ډالر ساین مطلب دا دی چې دا رو یا دا کالم چې دی دا لاک شوی دی نیکسټ موږ څه دپاره لکه لاک څه مطلب دی لاک موږ یو سل لاکو دې دپاره چې هغه لاندې ریپیټ کېږي نه چې لاندې یو سل ریپیټ کېږي نه او دې مقصد موږ په فارمولاس کې په پروجیکټ کې استعمالو چې موږ یو سل ملټیپل سل سره ملټیپلای کوو یو سل ناغه سل وته مونږ لاک کو اسپیشلی چې کله مونږ ټیبلز جوړو 2 1 is 2 2 2 are 4 وغیرہ دا ټیبل چې مونږ جوړو نو مونږ وته هغه سل لاک کو بهر کې پاره برسته باس کو دلته کې نیکسټ د مونږ سره کوم کمانډ دی مای ټیبل هاز هیډر دا به کلیک کوم او دا به اوکے کوم ګوره زما ټیبل جوړ شو اوس زما ټیبل جوړ شو څنګه چې زما ټیبل کریټ شو ټیبل ډیزاین شو تاسو کته ډیزاین په نوم باندې یو بل مینیو چې دی ماته اپیر شو که زه د ټیبل نه بار کلیک کوم دا ډیزاین ټیب ما سره ختمیږي او که ټیبل کې دننه کلیک کوم ډیزاین ټیب موږ سره واپس اپیر کیږي نو بیا موږ سره د ټیبل نیم د ټیبل ته نوم ورکوم زه ولیکم فار ایگزامپل ټیبل 1 یا ټیبل 25 د نوم ورکوم او انټر وکړم موږ سره دا ټیبل 25 د نوم جوړ کړی شو ټیبل ته نوم موږ ولې ورکوو ټیبل ته نوم موږ د مقصد دپاره ورکوو چې دا بیا زه رستو که ماته د دې ټیبل ضرورت شو نو دا زه کال کولی شم نیکسټ ورپسې دی په پراپرټیز کې ریسایز ټیبل چې زه ریسایز ټیبل کلیک کوم د دې نه زه ټیبل ریسایز کولی شم د ټیبل سایز زه انکریز کولی هم شم د دې سایز زه ډیکریز کولی هم شم انکریز کولی هم شم and decrease کولی هم شم که زه یو ټیبل کالم وایز انکریز کوم نو زه به راشم دا الفابیټ چې کوم دی لکه دا جی دا به زه ډیلیټ کوم دی په ځای به زه ولیکم جی او چې انټر کوم زما ټیبل چې دی جی کالم پورې انکریز شو واپس خپل حالت ته راولم دلته به کلیک کوم جی به ختم کوم او زه ورته دا ماته واپس جی پورې راولم دغه شانتې ریسایز ټیبل ته زه راځم دلته به کلیک کوم که زه رو سایز خپل ټیبل انکریز کوم لا ډیکریز کوم زه به دا نمبرز کوم لکه زه ماته زما ټیبل پکار دی 15 روز پورې چې کلیک کوم ګوره 15 روز پورې زما ټیبل جوړ شو او زه ټیبل واپس خپل حالت ته راولم دلته به کلیک کوم به ځکه که زه کلیک نه کوم نو ما سره دا رینج سلیکټ دی که زه ډایرکټ لیکل شروع کوم ډایرکټ لیکل سټارټ کوم نو ما سره به دا رینج ختمیږي زه به 11 کلیک کوم او انټر وکړم او دا به زه سلیکټ کوم دا به زه ډیلیټ کوم دلته زه کلیک کوم ټیبل ماته ډیزاین واپس اوپن شو summarize with pivot table remove duplicate convert to range remove duplicate summarize with pivot table چې دا موږ ان شاء الله چې کله موږ فارمولي کله کلیر کو موږ یو څو فارمولي وکړو بیا موږ یو ټیبل سمرایز کو د خپل ډیټا مطابق remove duplicate کچره زما په دې ډیټا کې دا کوم ټیبل چې ما جوړ کړی دی که په دې کې څه ډوپلیکیټ او زه هغه ډوپلیکیټ ریموف کول غواړم نو زه ریموف کولی شم لکه څنګه زه راشم remove duplicate کلیک کوم د ماته وی سلیکټ آل انسلیکټ په کلیک کوم زه وته په ایډرس کې چې ما سره کوم ډوپلیکیټ دی هغه ماته ریموف کا اوس ایډرس وته ما ځکه سلیکټ کړو چې زما په خیال په نور ډیټا کې ما سره ډوپلیکیټ نشته خو ایډرس کې ما مردان یا سوات یا پېښور دا ریپیټ کړی دی نو ځکه وته وایم چې ماته ډوپلیکیټ ریموف کا د ایډرس کالم نه او چې دا زه اوکے کوم نو دی ماته څه وایي 3 ډوپلیکیټ ویلیو فاوند اینڈ ریموو 4 unique remains اوکے په کنټرول زد به زه واپس دا کمانډ کینسل کوم نیکسټ موږ سره ایکسپورټ ریفریش پراپرټیز دا به موږ وروسته ډسکس کوو ښه کنورټ ټو رینج څه شی دی ګوره زه ټیبل کې دننه کلیک کوم ماته د ډیزاین یو ټیب اپیر دی که زه ټیبل نه بعد کلیک کوم نو ماته هغه ټیب چې دی ډیزاین دا غیب ډسپیر شي
مطلب دا دی چې دا موږ سره سمپل رینج دی او دا موږ سره ټیبل دی. اوس که زه راشم ډیزاین ته او زه ورته وایم دا کنورټ ټو رینج، دا رینج ته کنورټ کړه، یس به کلیک کوم. اوس که زه دلته کلیک کوم او که دلته کلیک کوم ما سره ډیزاین مینیو نه اپیر کېږي. په کنټرول زیډ به زه واپس خپل حالت ته راشم، ډیزاین ته به راشم. هیډر رو، سیریل نمبر، نیم، ایډریس، کنټیکټ، ایمیل او سیلري، دا موږ سره هیډر دی. ما ته هیډر رو نه دی پکار، هیډر رو یې ما ته ختم، هیډر رو پکار دی. ټوټل رو، ګوره ټوټل رو دلته موږ سره ټوټل دی او دا ټوټل په دې باندې د سم فارمولې اپلای شوې ده. راځم هغه هم ډسکس کوو. اول مې تاسو ته وویل چې کله زه ټوټل رو کلیک کوم نو ما ته د دې څومره هم چې نمبرز دي د دې ټوټل رو باسي. بیا ورپسې ټوټل رو. بینډډ رو څه مطلب دی؟ بینډډ رو مطلب دا دی چې یو رو ته کلر بل ساده، کلر ریپیټ کوي، یو رو ته کلر بل سمپل. که سمپل نه وي دا ستا د ټیبل د سټایل مطابق کلر اپلای کوي، یو ته یو شان کلر، بل ته بل شان کلر، بیا کلر، بیا کلر، بیا کلر، کلر ریپیټ کوي. بیا ورپسې د فرست کالم زه کلیک کوم. ګوره چې څنګه زه فرست کالم کلیک کوم دلته تاسو څه چینجز افیر نه شو، خو که دلته زه راشم زه ورته یم چې فرست کالم کلیک کا نو ګوره ماته فرست کالم دلته کې سلیکټ کړو. دغه شان زه ورته ماته لاست کالم هم داسې پکار دی، لاست کالم هم ماته سلیکټ کړو. لاست کالم هم زه انچیک کوم او فرست کالم هم انچیک کوم. دغه شان بینډډ کالم هم دی، څنګه چې بینډډ روم خبره کو چې کلر ریپیټ کوي، یو کلر بل کلر، بیا ورپسې پریویس کلر، بیا نیکسټ کلر، داسې کلر دا موږ سره ریپیټ کوي. دغه طریقه د دې د کالم هم ده. ګوره دې ته موږ ته ګرین ورکړی دی، دا سمپل دی، بیا ګرین دی، بیا سمپل دی. که دا زه کلر اپلای کوم ګوره دا اوس ښکاري چې دا یو شان کلر دی، دا بیا سمپل دی، بیا دغه کلر ریپیټ شوی دی. دې ته ویل چې بینډډ کالم. اوس راځم دلته کې موږ سره مختلف قسم سټایل دي، دا ټول سټایل تاسو اپلای کولی شئ، خو دلته راځو په دې باندې باس کوو، ټوټل باندې باس کوو. څنګه چې ګوره دلته زه ولیکم ټوټل، تاسو ته دلته یو فارموله ښکاري سب ټوټل 109 او سیلري، د سیلري ماته سب ټوټل راوښکی دی. اوس دلته زه راشم دلته ما سره یو فلټر بټن لګېدلی دی، څنګه چې دا فلټر بټن دی په دې موږ ډیټا فلټر کوو، همدغه شانتې دا هم ما سره یو فلټر بټن دی او په دې باندې زه ډیټا څه کوم، ډیټا پې زه فلټر کوم. دا موږ سره فلټر بټن دی. فلټر بټن موږ سره څه کار کوي؟ دلته زه راشم زه ورته هم داسې کار وکړه ما ته نن، چې زه کله نن کم اوس ما سره هېڅ قسم فارموله دلته نشته، ټولې فارمولې ما نن کړي. که دلته زه راشم زه ورته یم چې ما ته ایوریج پکار دی، څومره هم چې ما سره سیلریز دي د هغې ایوریج راوواخلو. ایوریج مطلب دا دی چې ټول سیلریز جمع کړو د هغې سم راووښته او بیا په 7 باندې تقسیم کړو نو دا موږ سره شو ایوریج. همدغه شانتې که دلته زه راشم زه ورته یم ما ته کاونټ مطلب څومره نمبرز دي، موږ سره 7 نمبرز دي. دلته زه راشم زه کلیک کوم کاونټ نمبر، کاونټ او کاونټ نمبر دواړه یو شی دی. دلته زه راشم زه ورته وایم چې میکزیمم مطلب دا دی په دې سیلري رینج کې دا څومره سیلري رینج چې دی، لکه زه زوم آوټ کم څومره هم دا سیلري رینج دی، په دې کې ماته د ټولو نه غټه سیلري د چا ده هغه ماته شو کړه. او که دلته زه راشم مینیمم ماته شو کړه نو مینیمم د دې ځوان سیلري ده. همدغه شانتې زه راشم سم ټولې ماته راجمع کړو، ځکه چې لومبی مونږ بای ډیفالټ مونږ سره سم کلیک کوو. بیا ورپسې سټینډرډ ډیویشن، ویریشن دی او مور فنکشنز دي. نو دا خبر به انشاءالله مونږ فارموله بار کې تفصیلا ډسکس کوو. دا مونږ سره زمونږ د ټیبل پراپرټیز دلته زه کلیک کوم، دا مونږ سره د ټیبل څه شی دی، دا ډیزاین و، مونږ ټیبل په دې طریقه باندې وکړو. بیا زه راشم هوم ته، دلته بیا سیل سټایل دی. سیل سټایل زه یو سیل ته سپیسیفیک سټایل ورکولی شم، لکه زه راځم دلته زه سیل سټایل ورکوم، کوم هم زما سټایل خوښ دی، زما د ډیټا مطابق کوم سټایل دی هغه سټایل زه ورکولی شم. دا موږ سره سیل سټایل و. دا موږ سره د ټیبل طریقه کار و، په دې طریقه باندې موږ ټیبل کریټ کوو. نیکسټ ټاپک ورپسې دی سیل. سیل کې موږ سره دی انزرټ دی او بیا ورپسې ډیلیټ دی او فارمیټ دی. انزرټ، ډیلیټ او فارمیټ څه شی دی په دې باندې اوس موږ بحث کوو. انزرټ زه انزرټ کوم، سیل انزرټ کوم، دلته زه راشم زه انزرټ کلیک کوم، تاسو ته ګوره سیل انزرټ کیږي، شیټ رو انزرټ کیږي، کالم انزرټ کیږي، ټیبل رو اباف لیفټ رائټ په دې طریقې باندې موږ کار کوو. لکه اوس زه وایم چې دلته زه راځم دلته مې کلیک کړو او زه دا خبره کوم چې زه یو سیل انزرټ کوم. نو ګوره دلته کې ما سره سیل انزرشن چې دی دا موږ سره بند شوی دی. دلته زه راشم زه انزرټ ګوره سیل انزرټ، څنګه دلته زه سیل انزرټ کلیک کوم ګوره ټول ټیبل ما سره ډسټرب شو.
د دې نه مخکې ما ته اوس ویلو چې مونږ به سل نه انزرټ کوو ځکه انزرټ کوم نو ټوله شیټ رو به انزرټ کوم یا به شیټ کالم انزرټ کوم لکه فرض که اوس ما ته څوک ووایي چې د نیم او د ایډرس په منځ کې یو کالم پکار دی فادر نیم زه به راشم دلته کې زه به وایم چېرې انزرټ شیټ کالم ګوره ما ته یو کالم انزرټ کړو او دلته به زه ولیکم فادر نیم اوس که ما ته څوک ووایي چې دا فادر نیم موږ ته نه دی پکار دا کالم نو زه به ډیلیټ ته راشم او ډیلیټ شیټ کالم دا به زه ډیلیټ کړم همدغه شانتې که ما ته څوک ووایي چې د علي او د خان په منځ کې تا نه انټري پاتې شوې ده یو انټري مونږ کوو زه به راشم انزرټ شیټ رو نو ګوره ما یو رو انزرټ کړه او که دا رو زه ډیلیټ کوم دلته به راځم انزرټ شیټ رو د رو ما ډیلیټ دلته بیا موږ سره د انزرټ ټیبل رو اباف لکه زه ورته یم د دې نه زه بره یو رو چې ده هغه زه انزرټ کوم ګوره یو رو ماته انزرټ رو اباف کنټرول زد باندې به زه واپس راشم او زه ورته یم دغه شانتې لیفټ طرف ته زه کالم اچوم نو لیفټ طرف ته کالم واچولی شو دغه شانتې که زه رو ډیلیټ کوم ټیبل رو ډیلیټ کوم ګوره دغه رو ما سره ډیلیټ شوه په کنټرول زد به زه واپس راشم دغه شان زه کالم هم ډیلیټ کولی شم ټول ټیبل هم ډیلیټ کولی شم او ټول شیټ هم ډیلیټ کولی شم نیکسټ بیا موږ سره دی فارمیټ بس فارمیټ څه کار کوي فارمیټ کې موږ سره لومبی دی رو هایټ لکه زه د رو هایټ چینج کوم بای ډیفالټ چې موږ سره کله مایکروسافټ آفیس انسټال کړي نو موږ سره 15 یونټ کې د دې د رو هایټ چونکې ما ته هایټ سیوا کړې ما د 15 نه 20 کړی دی زه ورته یم د دې رو هایټ ما ته 25 کې نو تاسو وکتل د دې رو هایټ چې دی هغه انکریز شو دلته زه راشم فارمیټ ته او آټو فټ رو هایټ آټو فټ رو هایټ مطلب دا دی چې د دې رو هایټ دونه وساتئ چې دا کانټنټ څومره هم په دې کې لیکلي شوي دي چې دا پکې بالکل فټ راشي آټو فټ رو هایټ دلته بیا زه راشم زه ورته یم چې کالم ویډ موږ سره 15 دی بای ډیفالټ موږ سره 8.43 خو ما دلته کې 15 کړی دی که زه ووایم چې دا ما ته که 20 چې انټر کړم ګوره د کالم ویډ ما سره 20 شي دلته زه فارمیټ ته راشم زه ورته یم چې آټو فټ کالم ویډ د کالم ویډ دومره راکم کا د سلیکټډ کالم چې کانټنټ پکې راشي بس صرف فکس پکې بالکل راشي بیا زه راشم فارمیټ ته ډیفالټ ویډ موږ سره 8.43 دی څنګه چې ما تاسو ته وویل دلته زه راشم بیا موږ سره هایټ زه ورته یم دا رو ما ته هایټ کړه دغه رو یې ما ته هایټ کړه فارمیټ ته راغلم بیا ان هایټ کې دا رو ما ته ان هایټ کړه سیم کیس زه راشم فارمیټ ته زه ورته یم داسې کار وکړه دا کالم ما ته هایټ کړه کړه دلته زه راشم زه ورته یم چې دا کالم ما ته ان هایټ کړه دلته زه راشم زه ورته یم چې ان هایټ کې ما ته څه شیټ هایټ کړه ګوره شیټ ون یې ما ته هایټ کړه بیا زه فارمیټ ته راشم دا ورته یم چې دا شیټ ما ته ان هایټ کړه چې کلیک کړم دی ما ته وي شیټ ون یادې زه ورته یم چې یس اوکې شیټ ون ما ته ان هایټ شو رینیم شیټ دا شیټ ون دی دې ته زه نوم ورکولی شم لکه دلته فار ایګزامپل ما نوم ورکړو ټیبل اوس ګوره دا موږ سره شیټ 2 شو دا شیټ 3 دی اینډ دس از ټیبل بیا زه فارمیټ ته راشم موف اور کاپي زه د دې ټیبل یو کاپي کریټ کوم چې څنګه زه کلیک کوم ګوره دا ما سره ټیبل دی او دا ما سره د دې هغه کاپي کریټ شوه ټوله ډیټا کریټ شوه څنګه چې ټیبل 1 و د هغې کافي خو د دې دا مطلب نه دی چې اوس زه په ټیبل 1 کې چینجز کوم نو د ټیبل 2 کې به هم نه کېږي نه جسټ دا صرف د دې یو کاپي کریټ کړم نیکسټ زه راشم فارمیټ ته ټیب کلر زه راځم دې ته ټیب کلر چینج کوم لکه ګوره ټیبل 2 ته مې ټیب کلر چینج کړو دلته زه راځم زه ورته وایم چې یاره بیا دې ته ټیب کلر چینج کړه نو ګوره په دې طریقه مونږ ټیب کلر چینج کولی شو پروټیکټ شیټ زه یو شیټ پروټیکټ کوم لکه دا ټول زه کلیک کوم دلته کې او زه لکه انزرټ رو انزرټ هایپر لینک ډیلیټ څومره هم چې ما سره کمانډز دي دا ټول کمانډ به زه چیک کوم دلته کې او بیا به څه کوم پاسورډ به ورکړم اینډ پاسورډ به زه ریپیټ کوم څنګه زه اوکې کوم اوس زما په دې ډیټا کې چینجز نه کېږي زه به خپل شیټ ان پروټیکټ کوم څنګه ان پروټیکټ به کلیک کوم پاسورډ به ریپیټ کوم او اوکې به کوم اوس په دې کې ما سره چینجز الاود دي دا موږ سره د ټیبل باره کې خبره وه چې موږ ټیبل وکړو
اوس سټایل هم ختم شو، سیل هم ختم شو. سیلز چې کوم دی ایډیټینګ طرف ته راځم، نو ایډیټینګ طرف ته بس داسې کار وکړم چې دا ډیټا به زه کنټرول سی سره کاپي کړم او را به شم دلته به جسټ دا کنټرول وي سره پیسټ کړم. ګوره دا ډیټا ما پیسټ کړم. لومبه موږ سره دلته کې فارمولې دي، سم دی، ایوریج دی، کاونټ دی، میکسیمم دی، مینیمم دی. بلکې داسې کار کوم، زه راځم دې ته یو ټیبل جوړوم. ټیبل داسې جوړوم چې دلته کې زه ولیکم سم، دلته کې زه ولیکم ایوریج، دلته ولیکم میکسیمم، دلته ولیکم مینیمم او دلته ولیکم کاونټ. رب یو څو هنسي لیکم، دلته به دا هم کم، دا به سلیکټ کم، کنټرول سی سره به کاپي کم او دې ټولو ته به دا پیسټ کم. اوس ګوره سم زه معلوموم، رینج به ورکم، یو جواب دپاره انسر دپاره به یو ایکسټرا سیلز چې دی یا کال رو چې دی دا به سلیکټ کم. دلته راشم ماته سم معلوم کړه. ایوریج دپاره به زه راشم دلته کې ماته ایوریج معلوم کړه. میکسیمم دپاره به زه راشم دلته ماته میکسیمم معلوم کړه. غټه هنسا څنګه چې دی نه مخکې دا موږ ډسکس هم کړو. مینیمم دپاره به زه راشم ماته مینیمم نمبر وښیه او کاونټ ماته نمبر څه کا کاونټ کا وشماره. دا زه داسې هم کولی شم چې دا زه راشم دا ډیټا زه ډیلیټ کم، دا ډیټا سلیکټ کم دلته کې او دا منځ ته کم، سنټرایز کم او دا لږ سایز کم. دلته زه ولیکم ایکول ټو سم بریکټ شروع او شپ سره به دا رینج ورکم، بریکټ به بند کم، انټر. ایکول ټو ایوریج به ولیکل، بریکټ شروع، شپ سره به سلیکشن وکم، بریکټ به بند کم، ایوریج راغی. ایکول ټو ایم ایکس یعنی کې میکسیمم، شپ سره به سلیکشن وکم، بریکټ به بند کم. بیا ورپسې دلته کې ایکول ټو مینیمم یعنی ایم آی ان مینیمم او دلته زه سلیکشن انټر. دلته زه ولیکم ایکول ټو سی او یو ان ټي کاونټ او دلته به زه راشم بریکټ ورپسې بند کړم. اوس یو بله دې دپاره زه لږ ډیټا موږ مخکې بوځو، یو بله فارموله ده موږ سره کاونټ بلینک، زه هغه بیا انشاءالله فارموله ټایپ کې ډسکس کړو. نو په دې طریقه موږ څه وکړو، موږ سم معلوم کړو، ایوریج معلوم کړو، کاونټ نمبر معلوم کړو، میکسیمم معلوم کړو، مینیمم معلوم کړو. مور فنکشن که زه کوم بیا زه فارموله ټایپ ته وځم نو دا موږ دلته کې ډسکس کړو. فیل دپاره تاسو ته زه راځم، ګوره لکه دا ډیټا دلته ورته ما سلیکټ کړو، زه ورته یم دا ډیټا ماته فیل که ډاون، ګوره ډاون یې ماته کړو. دلته زه سلیکټ کړم، زه ورته یم دا ماته رایټ طرف ته ولیکه. دلته زه راشم دا مې سلیکټ کړو، دلته کې زه ورته ویم دا ماته لیفټ طرف ته ولیکه. اینډ که دا زه سلیکټ کړم زه ورته یم دا موږ ته څه ته ولیکه، دا ماته ولیکه ډاون طرف ته، اف سوري اف دپاره مې ولیکه. ګوره شیټ 1 مې راواغېستو. دلته زه څوک ماته ووایي چې ماته 1 لاک پورې سیریل نمبر پکار دی، زه به ولیکم سیریل نمبر به ولیکم او دلته به راشم 1 به ولیکم. سټارټ ویلیو زما دغه دی. فیل ته زه راشم، سیریز ته به راشم، سیریز کې به رو سلیکټ دی. که زه رو باندې لاړ شم بیا به ما سره داسې نمبر غورځولی شي، خو ما ته چونکې کالم وایز داسې نمبر یې پکار دی، زه به کالم کلیک کړم. سټپ ویلیو موږ سره څه دی 1 دی او سټاپ ویلیو موږ سره زه ولیکم چې فار ایگزامپل 100,000 او څنګه زه اوکې کړم. تاسو کتلی شئ چې کنټرول او ډاون ایرو کلیک کړم نو 100,000 ما سره سیریل نمبر پټ شوي. کنټرول شفټ او ایرو سلیکټ شو، دا ما ډیلیټ کړو. دلته زه راشم زه واپس دغه ته راورسم. دا موږ سره څه وکړو، په دې طریقه باندې موږ کالم سیریل نمبر موږ کالم کې ولیکل. نیکسټ ورپسې دی کلیر دپاره به زه راشم، ګوره دا به زه سلیکټ کړم، دلته دا ډیټا مې سلیکټ کړه. دلته نو بیا موږ سره دی کلیر آل، ټوله ډیټا ما سره کلیر شو. کنټرول زیډ باندې واپس راغلم، بیا موږ سره دی کلیر فارمیټ. څومره هم چې ما په دې ډیټا باندې فارمیټ اپلای کړی دی، دا فارمیټ زه کلیر کوم، ټول فارمیټ دی کلیر شو. کنټرول زیډ باندې واپس راغی. دلته کې بیا موږ سره کلیر کانټنټ دا کوم زما چې دا رایټینګ دی دې ته کانټنټ وي، ما ته صرف کانټنټ کلیر کا، کانټنټ راته کلیر کړو. کنټرول زیډ باندې واپس راغلم. دلته کې بیا ورپسې کامنټ او هایپر لینک چونکې په حال مونږ کړي نه دي نو په دې باندې موږ بیا وروستو په انزرټ مینیو کې به دا دواړه ریپیټ کېږي، بیا په دې باندې هلته کې کلاس واخلو. نو نن موږ په دې کلاس کې د ټیبل سټایل وکړو، بیا هم سیل وکړو او ایډیټینګ باندې موږ کار وکړو. نو که داسې څه مسلې په کلاس کې چاته هم څه مسلې څوک پوه شوی نه
ډایرکټ موږ ته کال کولی شي په ترمینل باندې موږ خپل نمبر پټ کړی دی یا موږ ته کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شي موږ به ستاسو مسله حل کوو. والسلام.